د جرابو متعلق در سره یو اهم پیغام شریک کول غواړم. کوشش وکړئ خپل هم په عملی زندګۍ کې راولئ او نور ملګري ته هم خبر کړئ زموږ دغه پیغام ورسوئ. چونکې د یخنۍ موسم راغی او د یخنۍ په دې موسم کې خلک د جرابو استعمال کوي. بیا دغه جرابې د دې استعمال چې کله ډیر شي یا وخت پې زیات تیر شي یا د بعضې خلکو څه بیماري غونته کي چې دا واچوي نو په دې سره د خپو هغه بدبویي چې دی راښکاره شي او بیا یو خاص قسم بدبویي د دې خپو نه ځي. نو د دغې په حوالې سره یو پیغام دا و زمونږ چې ډیر ضروري او اهم دی چې بعضې خلک بیا د دغې جرابو سره مسجد ته رادننه کیږي او په مسجد کې چې خوا کې د سره کوم منځګزاري نو هغه د د دې بدبویۍ نه ډیر زیات تنګیږي. او دویمه خبره ده چې کله دی په مسجد کې قدمونه اخلي نو نن سبا که موږ تاسو وګورو کارپېټ او قالینې د یخنۍ په دې موسم کې په هر جومات کې چې دی دا پرتې وي نو ظاهره خبره ده چې کله ته په مسجد کې مونځ طرف ته ځې مخکې صف ته ځې یا دویم صف ته نو ستا به د قدمونه د سجدې په ځای راځي. بیا چې کله یو مسلمان په هغه ځای باندې سجده لګوي نو د هغې بیا ځان له یو قسم ته غټ تکلیف دی. نو په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د دې نه مسلمانانو ته تکلیف رسیږي چې دا په شریعت کې د دې نه سخته منع راغلی او بلکې حرام ورته ویلی شوي دي. نو لحاظه د دې نه مسلمانانو ته تکلیف دی بلکې داسې خوشبو به مو نه لګې چې هغې نه په صف کې بل مسلمان ته تکلیف وي. د ځان به داسې صفۍ کې چې ستا د بدبویۍ د وجې نه بل مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي. نن سبا الله دې معافي وکړي هر سړی د دې خبرو نه غافل دی او الا ماشاءالله که چېرته یو څو کسانو په عملي ژوند کې دغه خبرې راوستې. لحاظه د الله کور دی د الله کور ته چې ځئ نو پاک او صفا به ځئ نو د جرابو سره ډېر خیال کوئ. دویمه خبره دا ده چې یو خو د خلکو ته تکلیف وي دویم مسجد ته د خطرناک لکه بدبویۍ والا سیس چې دی که نه چې هغې خطرناکه بدبویي وي هغه به ځان سره نه وړئ. د دې نه هم منع راغلی بلکې حرام دي دا. او وایي تر دې پورې چې کله ته پیاز استعمال کې د روټۍ سره پیاز وخورې نو تر هغې پورې به مسجد ته نه ځي تر کومې پورې چې تا د خپلې خولې بدبویي نه یې ختمه کړي. نو سوچ کوئ چې د پیاز د خوراک د حلال سیس په باره کې دومره حکم او دومره زورنه راغلی ده نو جرابې حلالې دي دا نه یم چې حرامې دي خو هغه بیا تاسو سوچ کوئ چې د جرابو په باره کې نن سبا موږ تاسو څنګه چې اوس په دې باندې خبره وکړله چې د هغې نه بیا ډېر خطرناکه بدبویي ځي او یو قسم ته مسلمانانو ته تکلیف رسیږي نو د هغې په باره کې به شریعت څومره سختی چې دی هغه به کوي. نو لحاظه ټولو ملګرو ته زما دا خواست دی چې دا په دې باندې خپله هم عمل وکړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه مسجد دا د الله پاک کور دی او دویم دې کې نوراني مخلوق وي. څنګه چې موږ تاسو سره په صفونو کې عام خلک ولاړ هغې ته هم ترې زیات تکلیف رسیږي هغې هم په دغه خپل مونځ کې ګډوډ شي او په زړه زړه کې تا ته پته نه لګي چې څه به وایي چې د الله بنده دومره خطرناک بوی سره مسجد ته رادننه شوی. نو دغه رنګې نوراني مخلوق هم په مسجد کې هغې ته هم تکلیف رسیږي. الله دې موږ ته